بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کول دا سنت عمل ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای په ټولو انسانانو کې د الله تعالی د قرب او د رحمت زیات مستحق هغه انسان ده چې کوم کس په سلام کې مخکېوالی کوي. داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو بل حدیث ده، البادئ بالسلام بریء من الکبر. سلام کوونکی دا د تکبر نه خلاص ده. تکبر دومره غټ مرض ده چې د وجه نه انسان دنیا هم خرابېږي او د وجه نه انسان آخرت هم خرابېږي. الله تعالی دې موږ تاسې همیشه د سلام کولو نه جوړ کړي. حضرت طفیل بن ابی بن کعب رحمت الله علیه دا فرمایي وای زه همیشه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ځان سره بازار ته بوتلم او بیا به ښار کې چې کوم کس هم حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سره ملاوېده بیا به هغه کس ته حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سلام کاوه. که هغه تاجر و یا هم غریب کس و مالدار کس وي یا هم رړۍ چلولو وال کس وي، هغه ته به هم حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سلام کوو. بیا حضرت طفیل رحمت الله علیه فرمایي وای ما یو ورځ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ته دا ارشاد وکړو چې مونږ بازار ته ځو، بازار کې د مونږ هیڅ کار نه وي، نه مونږ څه اخلو نه څه خرڅوو، نو اسې مونږ بازار ته ځو، نو په دې نه بهتره خبره دا وه چې ته مونږ ته کېنستلی، مونږ ته د واز او نصیحت کولی. یوه د نبي علیه صلات وسلام خبره دې راته بیانولی، مونږ به هغه اورېدلی. نو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل وایي مونږ بازار ته صرف مسلمانانو ته د سلام کولو لپاره ځو. بازار کې مسلمانان په کثیر تعداد سره وي، ډېر زیات وي. څوک د څه خرڅولو دپاره راځي، څوک د څه اخیستلو دپاره راځي، څوک اسې بازار ته راځي د شغل دپاره. نو موږ غواړو چې زیاتو مسلمانانو ته سلام وکړو او زیات سلام کولو سره موږ ته الله تعالی زیاتې نیکۍ راکوي. نو سلام یو دومره غټ عمل ده چې په دې سلام کې 3 کلمې دي او په هره کلمه باندې الله تعالی د انسان ته 10 نیکۍ ورکوي. او بل د سلام متعلق دا هم یو ډیره اهمه خبره ده چې کله هم یو مسلمان سړی ته سلام وکړي بیا په هغه باندې د سلام جواب واجب ده. او په جواب کې دا یو خبره ده که چیرته بغیر د شرعي عذر نه یا کس جواب نه کوي در بیا دا سړی ګناهګار ده. او که د یو انسان عذر وي بیا خو هغه بېله خبره ده، خو د جواب په وخت کې د 2 خبرو ډیر زیات اهتمام کوي. معرف القرآن کې دا خبره لیکلې ده، وایي کوم کس چې تا ته سلام وکړي یا خو بعینه په هغو الفاظو سره د هغه د سلام جواب ورکوي، یا چې کوم کس تا ته سلام وکړي په هغه سلام نه په بهترین الفاظ سره هغه ته جواب ورکوي. که چاته څوک وایي چې السلام علیکم دا یوه جمله ده، ورحمت الله دا بل جمله ده، وبرکاتو دا درمه جمله ده. که څوک ته سلام وکړي چې السلام علیکم د دې جواب بهترین الفاظ سره داسې ورکوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. او که څوک ته دا الفاظ باندې سلام وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، نو په دغه الفاظو سره د هغه د سلام جواب ورکوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نو دا 2 خبرې دي، یا خو د سلام نه په بهترین الفاظو سره هغه ته جواب ورکوي، یا چې کوم الفاظو سره د سلام کړی ده په هغه الفاظو سره هغه ته جواب ورکوي. حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو سړی حاضر شو او دا سلام وکړو السلام علیکم. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه کس ته د سلام جواب ورکړ او کله چې هغه کس کېناست نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې تا ته 10 نیکۍ ملاو شوې. بیا څه وخت بعد یو بل کس راغی، هغه دا سلام وکړو السلام علیکم ورحمت الله. 2 جملې استعمال کړلې،
نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا هغه کس ته جواب ورکو چې کله هغه کس کېناست نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې تا ته شل نیکۍ ملاو شي. داسې یو درم کس راغی هغه سلام وکړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای کله چې دا کس کېناست نبی علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکړو دا کس کېناست نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې تا ته 10 نیکۍ ملاو شي. نو دې احادیثو نه معلومه شوله چې د سلام په هر کلمه باندې الله تعالی یو کس ته 10 نیکۍ ورکوي. السلام علیکم دا یو کلمه ده ورحمت الله دا بل کلمه ده وبرکاتو دا درمه کلمه ده. که څوک تا ته سلام وکړي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بس 10 نیکۍ د کس ته ملاو شولې. او بهترینه خبره ده چې که چیرته هم چاته سلام کوي که په ټلیفون باندې وي نو ډیر خلک دا عادت وي چې هغه د الفاظ استعمالوي هلو هلو دا بالکل غلطه خبره ده. د هلو په ځای باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا بهترینه جمله ده. په دې باندې ثواب هم درته ملاویږي او د یوې د خبرې ابتدا هم د دې نه کېږي. او بیا د سلام متعلق دا یو خبره هم په ذهن کې کېنوي چې کوم کس ولاړ روان وي په سوارلۍ باندې موټر سایکل وي سایکل وي یا گاډی وي نو هغه ته پکار ده چې کوم کس روان وي په پښو باندې هغه ته دی سلام کوي او کوم کس چې پښو باندې روان وي پیدل روان وي هغه ته پکار ده چې ناس کس ته دی سلام وکړي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا یو ارشاد نقل کوي وای قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سوارلۍ باندې تلونکی کس دی سور کس دی پیدل تلونکي ته سلام کوي او پیدل تلونکی کس دی ناس کس ته سلام کوي. دا د سلام بهترینه طریقه ده چې حدیث کې هم د دې تذکره راغلی ده. او دومره خبره ده چې کوم یو کس د عمر نه کم وي هغه ته پکار ده چې داسې کس سلام وکړي چې هغه په دنه په عمر کې لوی وي. دا بهترینه طریقه ده. او که چیرته داسې وي چې هغه په لاره باندې څو کسان روان وي بیا او الټا سایډ باندې هم څو کسان را روان وي خو چې کوم طرف ته کسان کم وي 2 کسان کم وي 3 کم وي بل طرف ته زیات وي 15 وي 6 وي 10 وي نو هغه کم ټولي ته پکار ده چې هغه لوی ټولي ته دی سلام وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او دې سره یو دا خبره هم ذهن کې ساتئ چې کله تاسو کور ته نوځئ یا جومات ته ځئ او هلته څوک وي بیا خو په دې الفاظ سره سلام ورکوي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او که څوک جماعت کې نوي یا کور کې نوي اسه ته کور ته نوځي بیا په دې الفاظ سره سلام کوي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. نو د سلام کولو عادت جوړ کړئ. د سلام په وجه باندې سړی د تکبر نه هم خلاصيږي او د یوې جملې د سلام ابتدا هم د داسې کلماتو نه کېږي چې هغه سنت ده. نو په کار ده چې موږ تاسو خپل او کور والو د ټول د عادت جوړ کو چې هر کله څوک سره ملاويږي یا یو ځای ته یا چا سره خبرې کوي نو ابتدا دی په سلام باندې کوي.